زما مشرانو کشرانو او د اورمړو غیر مسلمانانو ما چې کوم آیت مبارکه ستاسو وړاندې تلاوت کړو دا د سورۃ النساء آیت نمبر 36 ده. اللہ تعالی په خپل کتاب کې خپل بنده ته ښودنه کړې ده چې ته به په دنیا کې کم امور خپلې کم کارونه به کې او کم کارونه به څنګه کې. نو الله تعالی جل شانه په دې آیت مبارکه کې خپل بنده ته رهنمایي کړې ده د دې متعلق چې د زندګۍ ستاسو د زندګۍ مقصد څه دی او الله دا کتاب چې را لېږلی نو د دې دپاره را لېږلی چې موږ او تاسو د دې نه معلومه کړو د خپلې زندګۍ سلیقه طریقه او کردار او مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ خپل کردار کې دا کلام راوړو. الله تعالی جل شانه په دې آیت مبارکه کې اولنې لفظ راوړې اولنې کلمه راوړې ده او ویلي چې وعبد الله. الله تعالی خپل بنده ته حکم کوي امر کوي چې وعبد الله ته تابعداریو کا ته بندگیو کا اطاعتو کا فرمانبرداریو کا د چاو کا الله تعالی وته ویلي دي چې زماو کا زکا چې ما او تا مخلوق یو او ډیر کمزور یو. زما او ستا د الله د مقام او د مرتبه او د زور او د طاقت په مقابله کې موږ هیڅ شی نه یو. نو چې ما او تا یو غلام یو نوکر یا یو سړی لا یا یو مزدور لا د ورځې له 100 روپۍ ورکو د دې دپاره چې هغه چې کم کار وته حواله کړي هغه کار وکړي. نو چې له 100 روپۍ یو سړي له ته ورکې او هغه کار چې کم کار ته ته غواړې په صحیح طریقې سره نه کوي ته غصه هم کې ته بدې هم وې ته کنځلې هم کې مطلب د هغې برعکس چې کم دی ته غصه کې په هغه ته کنځلې کې هغه باندې زوره نه کې چې تاله زه د تنخواه د دې دپاره در کوم چې دا کار ته داسې کې په کار دی چې ته داسې وکړې. بهرحال خبره مې د دې دپاره کوله چې یو مزدور ته یو 100 روپۍ چې ته ورکې خو چې کله هغه ستا د مزاج خلاف کار کوي نو تاله زور هم در کوي تاله غصه هم درځي او تا هغه له کنځلې او سپکې سپورې هم وایې. نو سوچ کوه چې الله تعالی جل شانه یو ډیر لوی او زورور او طاقتور ذات دی او هغه چې کم دی مونږ او تاسو پیدا کړي یو د څه دپاره پیدا کړي یو زمونږ تخلیق چې کړی دی مونږ دې دنیا ته رالیږلي یو د څه دپاره یې رالیږلي یو. سوچ کوه چې ما او تا هغه کار نه کوو نو الله تعالی له به څومره زور ورکوي. ته 1000 یا 1500 یا 2000 روپۍ مزدور ته ورکې او تعالی دومره زور درکوي. نو الله جل شانه خو تا ته یو لوی کائنات پیدا کړی ستا د فایدې دپاره ځناور پیدا کړي په هغې کې ځمکه اسمان یې د ستا د فایدې دپاره پیدا کړي باران ستا د فایدې دپاره کوي ورځ او شپه ستا دپاره کوي. همدغه شانتې نور ډېر داسې نعمتونه دي چې الله تا دپاره مقرر کړي دي او تا دپاره پیدا کړي دي. نو د هغې
نعمتونو او د هغې دومره ډېر د الله د احسان په بدله کې چې موږ د هغه تابعداري نه کوو د هغه بندګي نه کوو نو سوچ وکړه چې الله جل شانه له به څومره زور ورکوي موږ او تاسو به د مخلوق کتابونه پرېږدو او د الله جل شانه د قرآن نه به تپوس وکړو چې اے الله تا د انسان پیدا کړی نو څه عرض او څه دپاره دې پیدا کړی او څه مقصد دی چې پیدا کړی دی نو چې قرآن نه موږ تپوس کوو نو سورت زاریات کې الله تعالی آیت نمبر 54 کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قرآن نم تپوسو کو قرآن کم تدبرو کو قرآن پانی مواړولې راواړولې او الله تعالی هغه حکم مونږ ته معلوم شولو دا الله هغه خبره مونږ ته معلومه شو چې انسان د څه مقصد او څه غرض باندې پیدا کړی دی خو افسوس نن زما او ستا مسلمان باندې چې کله هم د قرآن یو حکم یو آیت راواړی او پوی پې نشي ذهن په خلاص نشي نو دا بیا زی د مخلوق کتابونو کې لټي خدا د الله د کتاب دی چې دا یو د قرآن آیت نشته دی چې د هغې وضاحت په دې قرآن کې الله تعالی په خپله په بل ځای کې نه کړی خو چې شی غواړي محنت غواړي خواري غواړي ستړي غواړي تدبر غواړي هغه هم په دې قرآن کې چې ته کله وکړي نو موږ چې قرآن نه کله تپوس وکړو نو قرآن وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله تعالی وایي چې ما نه دي پیدا کړي جن اور انس الا مگر د څه دپاره مې پیدا کړي یعبدون د بندګۍ دپاره دا دلته چې کوم دوه قسمه خلق ذکر شوي دي ته قرآن پوی والا خلق به پیدا پوی شوي چې دې ځای کې دا خلق ولې یاد کړه مخلوقات ولې یاد نه کړه چې دا دوه قسمه مخلوق ذکر شوی دی امید دی الله نه چې ما دا دوه قسمه خلقو نه وویل نو تاسو به پوه شوي وئ چې څه مقصد دی خو دا زموږ موضوع ده نه نو الله په خپل قرآن کې وضاحت کړی چې ما انسان پیدا کړی دی د خپل بندګۍ دپاره د خپلې تابعدارۍ دپاره د خپل د قرآن د حکمونو اتباع دپاره همدغه شانتي لږ مخکې نور مزل کوو قرآن کې نور د دې آیت متعلق وضاحت غواړو د الله جل شانه نه چې وعبد الله نه ستا څه مراد دی آیا په دې کې سره آیت شته او که نه شته آیا په دې عبادت کولو کې تا سره څوک شریکول پکار دی او که نه دي پکار آیا موږ یو ملا یو مفتی یو شیخ یو قاري له د ستا د مقام نه لږ مقام ورکوی شو نو الله تعالی په قرآن کې د هغې وضاحت هم کړی دی په سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کې الله جل شانه فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك اے بندا الله تعالی فیصله کړی دا حکم یې کړی دی ستا رب حکم کړی دی ستا رب فیصله کړی ده او دا زما او ستا فیصله نه ده د الله فیصله ده الله تعبدو چې بندگی به نه کوئ تابعداري به نه کوئ اطاعت به نه کوئ مگر د چا به کوئ الا ایاه صرف اور صرف د الله تعالی جل شانه بندگی به کوئ ما تاسو ته مخکې مو ویلې چې قرآن نه کله ته تپوس وکړې نو قرآن خامخا د یو ځای چې کوم ځای کې هغه خبرې وضاحت نه یې کړې نو هغه به مختلفو ځینو کې مختلفو آیاتونو کې نور وضاحت هم کړی نو دا خو مونږ الله نه تپوس وکړو چې آیا تا سره پکې نور څوک شریکول شته نو الله تعالی صفا حکم وکړلو چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه زمانه علاوه به د چا بندگی نه کوي دا زما فیصله ده دا زما حکم دی صرف اور صرف زما اتباع او زما د قوانینو او زما حکمونه به منئ همدغه شانتې اوس مخکې مونږ د قرآن نه نور وضاحت غواړو چې آیا د دې متعلق پیغمبر ته هم څه ویلي دي آیا د دې متعلق قرآن کې لږ نور څه وضاحت کړی دی چې د بندګۍ کې کم داسې کارونه دي چې نه دي کول پکار
نو الله جل شانه یو ډیر مختصر الفاظو کې یو ډیر جامع سوچ نظریه فکر چې کوم در غون کړی دی او هغه مخکې ما وضاحت کړی و چې دا کوم آیت مبارکه زه اوس ولولم ان شاء الله تاسو له اندازه وشي نو الله تعالی جل شانه په سورۃ النحل آیت نمبر 36 کی فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اللہ تعالی خپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته هم وینا کړی دا خپل چې کوم بندگان خصوصي بندگان او هغه ته هم وینا کړی دا قرآن کی اعلان کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بتحقیق بعثنا مونږ لیږلي دي فی کل امت په هر یو امت کې په ټولو امتونو کې څوک هم لیږلي دي رسولان هم لیږلي دي او مخکې الله جل شانه فرمایي چې څه دپاره هم لیږلي دي هغه ته هم مونږ لاره ښودلې وه هغه ته هم رهنمایي مونږ کړې وه هغه ته هم یو منزل مونږ ورکړی و چې په دې منزل باندې به مزل کې هغه ته هم یو صراط مستقیم ښودلی و نه الله جل شانه مخکې فرمایي ان اعبدوا الله د دې دپاره چې هغه زمونږ بندګي وکړي د الله بندګي وکړي او هغه ته څه کول پکار دي دا بندګي څنګه کول پکار دي نو د هغې وضاحت هم الله ورته کوي واجتنبوا الطاغوت ځان لرې وساته د طاغوت نه ځان د هغه نظریو نه وساته چې طاغوت کې راځي او په دې طاغوت باندې ما مخکې هم خبره کړې وه چې هر هغه شی چې هغه تا د الله د حکمونو نه اړوي د الله د فیصلو نه دي اړوي د الله رهنمایي صراط مستقیم نه دي اړوي چې تا ګمراه کوي نو دا ستا دپاره طاغوت دی طاغوت نو الله جل شانه د وعبد الله وضاحت کړی دی او ویلی چې ولقد بعثنا بتحقیق مونږ لیږلي دي فی کل امت په هر یو امت کې رسولا رسول خو هغې څه دپاره هم لیږلي ان اعبدوا الله چې پیغمبر ته هم الله تعالی دا ویلي چې دې دپاره چې ته زما بندګي وکړې زما حکمونه ومنې زما د قرآن مطابق خپله فیصله وکړې خپل کردار زما د قرآن مطابق جوړ کړې خپل گفتار زما د قرآن مطابق جوړ کړې د خپل زندگی چې کومه زندگی ته تیرې هغه د قرآن مطابق تیره کړي او بل مین مثلا ما تاسو ته ویلي چې الله تعالی ډېر په ورکوټو الفاظو کې ډېر غټه خبره کړې چې واجتنبوا الطاغوت چې دا خلک دي ځان وساتي د طاغوت نه او طاغوت مختلف قسمونه دي مختلف شکلونه دي تا ته استاد هم طاغوت جوړېدی شي تا ته مور پلار هم طاغوت جوړېدی شي تا ته ښځه هم طاغوت جوړېدی شي تا ته رور هم طاغوت جوړېدی شي تا ته تره هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل مال دولت هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل ګاډي هم طاغوت جوړېدی شي تا ته خپل شهرت هم طاغوت جوړېدی شي څنګه جوړېدی شي دغه شان دی چې هغه د الله تعالی د حکمونو نه تا غافله کړي د الله حکمونو نه ستا مخ واړئ او نن سبا او ستا مسلمان ته چې کله تاسو وګورئ که ده ته الله تعالی مال ورکوم نو د اولنی الله نه مخ اړئ همدغه شانتي کوم ګاډي ورکړم د اولنی د الله نه مخ اړئ دغه شانتي نور چې الله تعالی په بنده باندې کله رحم وکړي نو د اول کار دا کوي چې د الله نه مخ اړئ نو د قرآن د آیت نه متواضح شو چې پیغمبر ته هم الله تعالی جل شانه ویلي چې ته ما پیدا کړی او ته ما لېږلی دي کوم د دې دپاره چې ته څه شی وکړې بندګي وکړې زما او د طاغوت نه ځان وساتې هر هغه څه نه ځان وساتې چې کوم شی ته زما سوچ یا زما د قرآن فکر یا زما د قرآن نظر نه ته اړئ او نن سبا زما اوستا مولا مخالف چې کوم دی زموږ مخالف اغیار هغه په داسې طریقو سره ستا مسلمانانو ته خپل میشن را دننه کړی چې زما او ستا مسلمان په فخر هم کوي چې وګوره که نه ما غټه مدرسه جوړه کړې ده او خلکو ته پکې تدریس کوم خلکو ته پکې قرآن ښیم او داسې کوم او داسې کوم او دا زه نه خیر دی دلته کیدای شي داسې هلکان وي چې مدرسو سره یې تعلق وي یا داسې خلک وي چې د هغو مدرسو سره تعلق وي ته ترې ځان خبر که وګوره چې هغې کې څه شی پړاوي اکثرو کتابونو کې اعتراضات راشي او د الله تعالی جل شانه په ذات باندې اعتراض راشي نو کتاب کې تا ته استاد داسې سلوغ ورته ووایي چې دا کتاب اصل کې مصنف چې کوم دی شیعه دی دا خبره چې ده کړې ده دا خبره داسې نه ده دا اعتراض داسې دی سر به وله تاو کړي او دا نه وایي چې دا کتاب د شیعه ولې مونږ پړاوو
دا مسله چې موږ پړاو دا ولې د شیعه پړاو. به هر حال خبره مې دې پورې کوله چې طاغوت کې موږ دپاره نن کتابونه هم راځي، مولیان هم راځي، مدارس هم راځي. همدغه شانتې دومره محنت په مونږ کړی دی چې په هغه شکل و صورت یې مونږ کې ګمراهي را دننه کړې چې هغې ته ما ورته ګمراهي ویلی خو خود نه شو چې تصور یې هم نه شو کولی. لکه څرنګه ما خبره وکړه چې د مدرسو متعلق زمونږ ټولو ستاسو دا سوچ دی چې دې کې قرآن پړاویږي، د الله تعالی کلام زده کېږي. خو چې کله هم ته یو ملګري نه ته تپوس وکړې، بعضې تنظیمونه شته دي چې هغه ماشاءالله په خپلو کشرانو باندې اول قرآن ترجمه هم کوي، ورسره علم هم کوي. خو ډېر داسې تنظیمونه او پاټۍ شته دي چې هغه تر اوومې اتمې درجې پورې الګ فارغ هم شي، خو چې ته د مسلې تپوس وکړي، د قرآن د یو د آیت وضاحت تپوس دې وکړي، د هغه جواب دا وي چې ما قرآن ترجمه لا نه ده کړې، په قرآن پویه نه یم. نو افسوس په دې خبره چې اته درجې ته وویلې، ورسره دغه شانتې نور شیزونه دې مو کړه، کورسونه دې مو کړه، او ته په قرآن نه یې پویه. دا د څه وجې نه؟ د طاغوت د وجې نه. ولې چې موږ له خپلې مدرسې طاغوت ګرځېدلي دي، موږ له خپل مشران طاغوتیان ګرځېدلي دي، موږ له خپل استادان طاغوتیان ګرځېدلي دي، ځکه چې هر هغه خبرې هم منو چې هغه د قرآن خلاف وي. او ډېر خلک داسې شته، ته که د هغې اکثرو خلکو مدرسو کې سیسټم ته وګورې چې هغې استاد ته په کومې طریقې سره چې کله پرې راځي داسې ټیټ شي چې دا لار کې ورته ځای پرېږدي، یو انداز کوي ته باریان پاتې شي چې دا خو یو مخلوق دی او ته مخلوق ته دومره ټیټېږي. زه دا نه یم چې ته د خپل استاد بېعزتي وکړه، ځکه چې هغه تاله قرآن ښیي، نو تاله پکار ده چې ته عزت وکړې. هغه عزت نه چې کم عزت د الله پکار ده، هغه تابعداري نه چې کومه د الله پکار ده. منځه کې هم ته الله ته داسې ولاړې، او چې کله استاد در باندې راشي هغه ته هم ته داسې ولاړې، چې کله یو مشر راشي هغه ته هم ته داسې ولاړې. نو د الله او د بنده په منځ کې فرق ته څه پرېښستلو چې هغه ته هم دغه شانتې ټیټېږي او بنده ته هم دغه شانتې ټیټېږي. نو الله او د بنده په منځ کې خو څه فرق ته پرې نه ښستلو. به هر حال و عبدالله باندې مونږ خبره کوله چې بندګي د الله ما تاسو د قرآن آیاتونه او بشماره آیاتونه شته دي، دا صرف ما تاسو ته یو څو د مثال په طور باندې وښودو. بشمار آیاتونه شته چې هغې کې الله تعالی د دې و عبدالله وضاحت کړی دی، خو دا مې صرف ستاسو د پوهې دپاره د یو څو آیتونه وویلی. همدغه شانتې الله تعالی جل شانه مخکې هم دې آیت کې وایي چې ولا تشرکو به شیئا، ولا تشرکو، تاسو شریک مه ګرځوئ، حصهدار مه ګرځوئ الله سره هېڅ قسمه شي لره. دلته د الله تعالی شیئا ذکر کړی دی، او نن ما او تا خو شیئا پرېږده، مخلوق، انسان، لیډر، امیر، استاذ، عالم، دا ورسره مونږ څه شی ګرځولي دي؟ شریک ګرځولي دي. او شریک ګرځولو مخکې هم دا خبره ما کړې ده چې شریک ګرځول صرف دا نه چې ته سر تندی په ځمکه ورته ولګوې. شریک هم دغه هم دی چې تا د الله تعالی حکم تا ته یو شانتي کوي، او امیر تا ته د هغې خلاف حکم کوي، او ته د خپل امیر اتباع په دې خبرې کې کوې او د قرآن حکم ته ته نه ګورې. زموږ اکثر علما به تاسو لیدلي ښه به په دې خبرې باندې پوهېږي چې دا کم کار چې زه کوم دا ناروا دی، خو د څه په وجه به یې کوي؟ صرف په دې وجه به یې کوي چې زما امیر ما نه په دې خوشحاله شي. دا نن سبا چې منبر ته یا سټیج ته چې د کم ملا راځي یا شیخ راځي یا ملک راځي یا صاحب منبر راځي چې هغه بیان کوي او چې دا کمې نارې ورته لګي چې پلان کې زنده باد او پلان کې دسې او پلان کې دسې، آیا دا د مسلمان دپاره پکار دي چې مخلوق دپاره یې ولګوي؟ دا خو ما او تعالی پکار دي چې الله دپاره یې ولګو، ولې چې زنده باد خو الله تعالی دی، ته مخلوق ستا حیثیت څه دی؟ اگر چې په خپلو کشرانو مشرانو کې به د انساني طور باندې عزت وي، خو نور د الله تعالی په مقابله کې ستا هیڅ قسم حیثیت نشته. د الله تعالی اوسه پورې مونږ ته دا پته نشته چې هغه څه شی دی او په کوم ځای باندې دی او څنګه ذات دی، ولې چې د هغه علم د هغه د ذات متعلق علم مونږ ته الله دومره طاقت نه دی راکړی او نو مونږ سره دومره طاقت شته چې په هغې مونږ ځان پوه کړو. نو چې الله تعالی مونږ ته دومره طاقت نه دی راکړی چې د هغه په ذات مونږ پوه شو، نو ولې مونږ له پکار دی چې د هغه مرتبې ته بیا انسان رسو؟ مسلمان تا ته د دې اندازه نه کېږي چې د قیامت د ورځې مشر څوک دی؟ الله تعالی به اعلان وکړي چې څوک دی په دې ورځ باندې بچای والا، څوک دی هغه خدای چې تاسو به ورته بندګي اطاعت کوله.
دا ورځ زما ده، په دې ورځ باندې مشولي زما ده، په دې ورځ باندې که حکم کیږي زما مطابق به خلک چلیږي، زما مطابق به خلکو ته سزا او جزا ورکول کیږي. آیا مسلمانه تا نه دا ورځ ظاهر ده چې د باوجود د دې هم چې په قیامت په ورځ د ایمان دی، په الله د ایمان دی او په سزا او جزا د ایمان دی، او ته بیا هم د مخلوق تابعداري کې مخلوق ته د زنده باد نارې وې. زمونږ دینی مجالسونه قسم په الله چې هغه د ډمانو والا مجالسونه جوړ شوي چې توبې به وباسي. قرآن چې کله بیانېږي نو څنګه یو انسان له پکار ده چې په قرآن په منځ کې راشي، ښځه یو سړی راغللو د قرآن په منځ کې یا د ګاډي د تاخیر د وجې نه یا د زر راتلو د وجې نه راورسېدو، یو مولا بیان شروع کړی دی د هغې په منځ کې راورسېدلو، نو ای مسلمانه که چېرې تا الله سره مینه وې نو ته څنګه پاسې او د هغه د مخلوق چغې وې او هلته کې قرآن شروع دی او ته ډایرکټ منځ کې راپاسې. ضروري نه ده چې ته په خولې دا ووایې چې الله هم منم او د قیامت په ورځ مې ایمان دی. ایمان په دې طریقې سره ولره چې کله یو مولا راغللو، مخلوق راغللو او د قرآن خبره شروع ده، د الله حکم خبره شروع ده، د هغه د پیغمبر خبره شروع ده، تا له پکار ده چې ته غلی کښېنې، مخلوق ته را بشي کی بني. خو نن زما او ستا دا حل دی چې کله یو مولا راشي، یو مشر راشي، داسې چغې داسې سورې چې ډمانې په خپلو مجلسونو کې نه کوي چې نن سبا او زما او ستا مولا یا طالب یا عامي سړی چې کم د دیني مجالسو کې کم کارونه کوي. دا خو پرېږده دې حده پورې تلي چې په مولیانو نن سبا د ډمانو په شانتې پیسې شیندل کېږي. دا صرف د دې وجې نه چې واعبدوا الله ولا تشرکو باندې مونږ سوچ نه دی کړی، مونږ ځان نه دی پوه کړی. که په دې باندې مونږ ځان پوه کړی وای دا کارونه مونږ نه کول. دې کارونو به مونږ د خپل ذهن ملامته کولو، خپل نظریې به ملامته کولو، خپل هغه سوچ به ملامته کولو چې وای مسلمانه ته خو په قرآن باندې ایمان لرې، واعبدوا الله باندې دې ځان پوه کړی، ولا تشرکو باندې دې ځان پوه کړی، ته څنګه دا کار کوې؟ خو ما او ستا مسلمان ناخبروالي د وجې نه دې حد ته رسېدلی دی چې هغه داسې ګمراهي کوي چې زمونږ او د ډمانو په منځ کې هېڅ فرق نه دی پاتې دی شوی، خو بیا هم فخر کوي چې زمونږ قائد راغلو، زمونږ مشر راغلو، زمونږ پلانکی راغلو. زه د دې خلاف نه کوم، عزت هم کوه، تعظیم هم کوه، خو د دې خلاف خامخا کوم چې د مخلوق دومره لوی نه ده پکار. مخلوق څه حیثیت دی؟ خلق من ماء دافق. هغه ساس کې نه پیدا دی چې کم ساس کې انسان نه په جټکي سره وځي هم نو هغه امر پورې نه پاکېږي چې څو پورې په خپل جسم باندې 3 ځلې صفا اوبه نه یې تېرې کړي، پوزې ته یې اوبه نه وي اچولي، خولې ته یې اوبه نه وي اچولي. نو چې د یو انسان حیثیت دا دی نو ته څنګه الله سره شریک ګرځې؟ ته څنګه د هغه دومره لوی بیانې چې هغه د الله نه هم په بره کې؟ خو افسوس دا وجه نور هېڅ څه نه ده، دا صرف وجه دا ده چې دا قرآن نه خبرې دي دا مسلمانان. بهرحال ولا تشرکو باندې مونږ خبره کوله نو د دې متعلق به مونږ د قرآن نه تپوس وکړو چې د دې دا شرک مقام کم دی، الله سره چې کم سړی دا ګناه کوي د ده سړي مقام او مرتبه څه ده؟ نو الله جل شانه په قرآن کې فرمایي ان الشرک لظلم عظیم، چې دا شرک چې کم دی دا یو ډېره لویه ګناه ده، یو عظیمه ګناه ده. دا د قرآن نظریه او سوچ دی چې د شرک متعلق وایي چې ان الشرک لظلم عظیم، چې یقینا شرک چې شی دی دا ظلم دی او غټ ظلم دی. اوس قرآن نه لږ مخکې نور تپوس کوو چې دا شرک د انسان په اعمالو باندې د زندګۍ باندې څه اثر غورځوي. نو ما او تا خو په مخلوق کې یو ډېر د ادنا درجې والا خلک یو. د پیغمبر متعلق به د قرآن نه تپوس وکړو چې د پیغمبر متعلق الله جل شانه څه وایي. واوره قرآن کې الله تعالی جل شانه په سورۃ زمر کې آیت نمبر 65 کې فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک. دلته کې الله جل شانه پیغمبر مخاطب کړی دی. لئن اشرکت، اے پیغمبر، اے زما محبوبه، اے زما لګولې بنده، اے مصطفی، اے ما خاص کړی بنده، واوره لئن اشرکت کچری تا شرک وکړو لا يحبطن عملك، نو تباہ و برباد بشي، ختم بشي ستا چی شي عملونه. اے مسلمانه الله جل شانه دا هغه بنده ته لګیا دی چې کم بنده ته مونږ او تا هم وایو چې دا په مخلوق کې یو عظیمه هستی ده. دا مصطفی چې ورته مونږ وایو، مصطفی معنی په لغت کې دا چنا هوا، لټل کړی وی شوی چې سړی لټولی شوی وي کتلی وي الله تعالی خاص کړی. دا مصطفی چې ورته وایو مونږ په دې وجه وایو. نو مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه خطاب کوي، قرآن کې خطاب کوي چې
لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے پیغمبر کچره تا شرک کو نو ستا عملونه به موږ دړي وړي کو. نو زما او ستا څه حیثیت ده یا زما او ستا څه مقام ده چې ما او تا به شرک کوو موږ به بیا قیامت پر ورځ باندې الله تعالی ته مخ هم نیسو، الله تعالی ته مخ ته ودرېږو. والله که تا کې هغه قوت پیدا شي د قیامت پر ورځ چې ته مشرک یې او ته الله تعالی ته مخ ته ودرېږې. مشرک خو پرېږده د ادنا ګناهونو والا چې شرک نه علاوه ګناهونه یې کړي د هغه طاقت نشته چې الله مخې ته ودرېږي. نو ما او ستا چې به ما او تا مشرک نو ما او تا به څه الله مخې ته ودرېږو. او په دې شرک باندې ځوان پوه کړئ موږ موضوع نن دا نه ده، خو دا شرک ډېره وسیع موضوع ده، دا ډېر په ادنا شي کې پروت دی، دا په ډېر ورکوټي عمل کې پروت دی. دا ته چې دا ولي داسې کې د مولا په مخ کې د تا نه چې چرګه جوړه شي، دا ته چې د مولا په مخ کې باندې اتحیاتو په شکل کې کینی، دا ټول شرکیاتو کې راځي. خو په دې باندې ځان پوه کا چې قرآن کې الله تعالی فرمایلی چې شرک داسې ګناه ده چې زه معاف کوم هم نه، چې سړی د شرک په حالات کې مړ شي د قیامت په ورځ باندې به د دې سړي هیڅ قسمه حساب کتاب نه وي، دا به جهنم ته ځي. او که په ژوندون باندې رجوع وکړه کلمه یې وویله اسلام ته داخل شولو نه ښه پخه، خو که د شرک په حالات کې دا مړ شولو مشرک و دته الله تعالی بخنه نه کوي، د ده ټکانه اور ده. اوس به الله تعالی د یو بل قرآن آیت نه به موږ تپوس وکړي چې الله تعالی په هغې ځای کې څه وایي چې د شرک کوونکي به څه حال وي. دې ځای کې هم الله تعالی جل شانه عام حکم ذکر کړی دی. الله تعالی فرمایي په سورت مائده آیت نمبر 72 کې انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار. اے مسلمانا اللہ جل شانہ په قرآن کی فرمائی من یشرک چاچی شرک وکړلو، چاچی الله سره حصدار وګرځولو، چاچی هغه مرتبه چې الله لا ورکول پکار دی بندل ورکړلا، هغه مقام چې الله لا ورکول پکار دی بندل دی ورکړلا. نو الله تعالی په قرآن کې څه وایي چې من یشرک بالله چاچی شرک کو په الله سره فقد حرم الله تحقیق الله تعالی حرام کړی دی علیه الجنه په د باندې جنت، دا به جنت ته نه داخليږي، دا به د الله نعمتونو ته نه داخليږي، دا به د الله رحمتونو ته نه داخليږي، دا به هغه باغونو ته نه داخليږي چې کوم باغونه الله جل شانه خپل بنده ته مقرر کړي دي. الله تعالی به هغه نعمتونو ته دا نه ور پرېږدي، هغه نعمتونو ته به نه ور دننه کوي الله چې کوم نعمتونه الله تعالی د مسلمان د پاره یې خدي. او مخکې الله څه فرمایي چې د دې خلکو چې کوم شرک وکي سیدا په دې باندې خو ما جنت حرام کو، خو د دې با ټکانه څوي د جنت په مقابله کې به دې مشرکانو ته څه ملاويږي ومأواه النار، د دې ټکانه به څوي د دې ځای به څوي الله تعالی به وایي چې د دې جزا به وي النار، اور به د دې بدلی. دا د قرآن یو بل آیت نه موږ تپوس وکړو چې الله چې کله سړی تا سره یو شرک وکړي ستا مقام بل سړي له ورکړي، ستا مرتبه بل سړي له ورکړي، یا هغه امور یا هغه اتباع یا هغه تابعداري چې کومه ستا کول پکار دي هغه موږ د بل چا وکړل. نو دې ځای کې الله ستا څه نظریه ستا څه موقف دی، ستا د قرآن څه حکم دی؟ نو الله تعالی حکم کړی چې حرام کړی ما په هغې باندې چې شي جنت او په هغې مقابلې کې مې دلې څه ورکړي اور مې ورکړی دی. نو مسلمانانو د شرک نه ځان ساتئ، شرک ډېره لویه عظیمه ګناه ده. همدغه شانتې الله تعالی مخکې په دې آیت مبارکه کې فرمایي وبالوالدین احسانا. اول په دې ځای کې الله جل شانه والدین راوسته دی. نو موږ په والدین باندې خبرو وکړو چې د والدین الله تعالی دې ځای کې ولا تشرکو به شیئا واپسې څنګه راوړی دی او د دې مقام او مرتبه په قرآن کې څه ده. په دې خبرې باندې ځان پوه کې دینه بعد چې دا کوم آیت مبارکه وایم امید ده چې تاسو به پوه شئ. تمهیدي غونډه خبر بدلو کوم دی آیت د پاره د الله تعالی جل شانه دا کتاب د داسې کتاب دی چې الله تعالی د وحدانیت او د حق پرستۍ ټول نه غټ دلیل زموږ مسلمانانو سره دا دی چې څوک په موږ دا اعتراض وکړي چې دا قرآن حق دی موږ ته چې او څه دلیل دی تا سره؟ نو قل هاتو برهانکم،
دلیل راوړي چې موږ ته کله ووایي نو موږ ورته چې که تاسو دا وایي چې دا قرآن په باطله دی نو دې قرآن په شانتي کتاب راوړه نو دا زموږ ټول نه غټ دلیل دی چې د قرآن په شانتي کتاب نه څوک راوړی شي او نه چې کوم دی دغه شانتي کتاب موجود دی دا د دې وجې نه چې الله تعالی کتاب دی نو دې کې چې کوم یو شي پسې وروسته راغلی یا پرله پسې راغلی یا مخته ذکر کړی شوي یا معطوف علیه په حکم کې ذکر کړی شوی وي نو دا د دې وجې نه ذکر کړی شوي چې دې کې د الله تعالی یو حکمت وي نو دې ځای کې د شرک نه بعد الله تعالی ډایرکټ راوړی دی چې وبالوالدین احسانا اوس د قرآن نه موږ تپوس کوو چې د وبالوالدین احسانا راغلی د دې مرتبه او مقام څه دی په قرآن کې نو قرآن کې الله تعالی فرمائی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين دیزه کې الله تعالی وقضى ربك دا مخکې ویلو خو هغه سره تعلق نه اوس دیزه سره تعلق دی وقضى ربك الا تعبدوا الله تعالی حکم او فیصله کړی چې تاسو تابعداري وکړئ د چا تابعداري وکړئ صرف د الله تابعداري وکړئ او دې پسې مباشرتاً ډایرکټ ورپسې چې راوړی دی وبالوالدین راوړی دی دا پرلپسې چې راغلی دی دا محققین خبره کوي چې دا پرلپسې چې راوړی د دې نه معلومیږي چې د مور پلار سره حسن سلوک احسان کول او د هغې مقام او مرتبه د دې نه معلومیږي چې الله تعالی پرلپسې ډایرکټ راوړی دی چې وبالوالدین نو د قرآن نه خو موږ ته دا معلومه شوه چې د دې مور پلار د عزت او د هغې احترام د الله په حکمونو کې داسې نه په ناروا کې د هغې هم وضاحت کومه الله تعالی قرآن کې وضاحت وکړلو چې د دې مقام دومره غټ مقام دی چې پرله پسې ما خپل بندګۍ اطاعت نه بعد راوړی اوس دې ځای کې الله تعالی د هغې حد ذکر کوي د انتها حد ذکر کوي چې د دې مور پلار اتباع وکړي تابعداري وکړي خو حد ذکر کړی دی هغه ډېر په چند الفاظو کې الله تعالی حد ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما دلته کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو دی دوانو سره مور سره اور پلار سره دی دوانو سره تاسو چی شي کوي اف ولا تنهر دی په مخ ته د دې خبرو په منځ کې دی سره په ناستي کې به ته اف قدر هم نه کې دا د دې وجه نه دا د مقام الله تعالی جل شانه خو او مخ ته الله تعالی پر ولا تنهرهما او دا غي مخ ته بد اخلاقی غصه یا دغه شانت نور بدتمیزی بنه کې بلکې څه شی بګه الله تعالی فرمایي وقل لهما قولا کریما دا غي دوانو مخ ته تاسو په ادب او احترام سره او د تمیز په دایره کې مینس کې به خبرې کوي په سړیتوب سره به خبرې کوي هغه ته په خې طریقې او په ښه انداز سره خبره کوي هغه ته به هر هغه شی چې هغه ته نه غواړي او د هغه دپاره ښه وي هغه به ته ورته مهیا کې نو وبالوالدین موږ وضاحت وکړو چې قرآن کې د دې مرتبه وښودله الله تعالی جل شانه او بیا په آیت کې دا هم ویل چې اوف قدر به مور پلار ته نه کې او نن سبا زما او ستا معاشرې او زما او ستا ظلمي یا الګ ته ستا خیال دی چې د مور څومره بېقدري د پلار څومره بېقدري کوی شي کوي الله تعالی کویلی چې ته د مور پلار عزت کوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وضاحت کړی دی په مختلفو ځینو کې هم دې قرآن کې شته دی چې ته د مور پلار اتباع کوه په داسې طریقې سره یې کوه چې الله تعالی کوم حکم کړی د هغې حکم مطابق چې هغه د له حکم وکړي ته یې منه که د هغې خلاف حکم یې وکړو که ته یې منې نه اتباع یې نه کې او کوی هم ما خدا به نه کې چې بیا ته مور پلار سره دوک سوک کې کنځلې ورته کې غصې به ورته کې دا شیزونه به نه کې الله تعالی وایي چې اوف قدرې به ورته نه کې خبرې به ورسره په سړیتوب کې اوس چې د آیت مبارکه کې الله تعالی ذکر کړی چې بالوالدین احسانا احسان باندې ځان پوی کې چې مور پلار سره به احسان کوي خو په کومه طریقې نن سبا زما او ستا په کلي او معاشرې کې دا مشهوره ده چې احسان دې ته وایي چې یو سړي څه ضرورت و یا چې شی و یا تا ورسره څه قسمه مرسته یا ښېګړه وکړله او هغه سړی چې کوم سره تا ښېګړه وکړه بس دا به اوس ستا د حکم مطابق ستا د مزاج مطابق ستا د
کردار اور د هر څه مطابق به بالکل داسې چلیږي لکه څرنګه یې ته غواړې، ولې چې تا ښېګړه ورسره کړې. او که لږ یې داسې اخوا دېخوا وکړه نو ته به ورته وایې چې ما تا سره ښېګړه په دې وجه کړې وه چې ته به ما سره داسې کې، ته به زما خلاف داسې خبره کې، ته به داسې کارونه کې. نه، قرآن دې ته احسان نه وایي. دا احسان په مور پلار باندې بالکل داسې نه دی. الله تعالی جل شانه دلته کې دا احسان راوړی نو محققین وایي چې دې احسان معنی دا ده، اصل معنی دا ده چې توازن برابر ساتل، کمې پوره کول. مور پلار تو ورکوټی رالوی کی، تا سره یې خواري وکړه، تا باندې تکلیفونه تیر کړه، ګرمي ونه کتله، تا دپاره ښه خوراکونه راوړه، یخني ونه کتله، ستا دپاره مزدورۍ ته لاړو، پیسې وګټلې. مور تا ته سهار او ماښام ته ونه کته، ستا خدمت کوي، ستا دپاره د اختر دپاره ښکلې جامې راوړي، تا ته ښکلې چپړې ګوري، ستا هر هغه خواهش چې ستا په دنیا کې وي تا دنیا سره سیال کوي. تا ته چې جامې کوي، یو مالداري سړي زوی جامې هم اچولي او د خپل زوی ته یې چې کوي نو دی یې ورسره سیال کوي. نو تا سره چې پلار او مور په خپل بچپن کې تا سره دا حقوق ستا پوره کول چې ستا څه لګېده تا له به ښه راوړل، چې ستا په جامه لګېده تا له به جامې راوړل، چې ستا په چپړې لګېدې تا له به چپړې راوړلې، چې ته به بیمار شوې ته به هسپتال ته بوتلې، چې ستا به تبه شوله تا باندې به خیال ساتلو، تا سره به یې روغه شپه تېروله، ستا یې ډېر خدمتونه کړي دي. نو چې کله هم والدین په تا باندې دا وخت راغلو چې مور پلار دې بوډاګان شول او همدغه پلار او مور تا ته کېناسته، نو ته به دې سره څه شی کې؟ قرآن وایي چې وبالوالدین احسانا، نو دې مور پلار سره به احسان کې، توازن به برابر ساتي، کمې به پوره کې. پلار دې کمزوری شولو، هر هغه کار چې کوم به دې پلار کولو تاله پکار دی چې ته اوس هغه کار کې. پلار دې بوډا شولو، زړه زور ختم شولو، هغه خبرې چې کمې کور کې به ستا پلار هینډل کولی اوس تاله پکار دی چې ته یې هینډل کې. هغه ګټه چې پلار به دې کوله او تاله به یې درکوله اوس تاله پکار ده چې مور پلار دې بوډاګان شول، تاله پکار ده چې ته اوس ګټه کوې همدې مور پلار له هغه شیزونه راوړې چې کوم د هغه ضرورت وي. ښې جامې تاله یې کولې، همدې پلار له به ته اوس ښې جامې، همدې مور له به ته ښې جامې کې. تا به بچپن کې دومره وجړل چې مور پلار به دې پوزې ته راوستو خو هغه به تاله ګزار قدرې نه راکولو. خو ته به اوس دې حد ته ځان رسې چې که مور پلار دې هر څومره غوسه وکړي یا هر څومره ناروا ووایي ته به ورسره په طریقې چالېږي. داسې نه ده چې مور پلار تا سره لږه غوندې خبره سخته وکړه. او په قرآن کې الله تعالی جل شانه فرمایي چې کله سړی بوډا شي دې عمر ته ورسېږي نو د خویونه د ماشوم په شانتي شي، د ده ذهن کار پرېږدي، د نه خبرې یېرېږي، دا په نه خبره باندې غوسه کېږي. دا خبره چې کومه خبره د غوسې نه وي، کومه خبره د زور ورکولو نه وي، په هغې باندې زور ورکول شروع کړي. نو دغه شانتې په مختلفو خبرو کې هغه غوسه شروع کړي، جبر شروع کړي. خو ته به داسې نه کوې چې د هغه بد اخلاقي به کوې. دا ستا پلار دی چې څنګه تا تکلیفونه برداشت کړي داسې به ته تکلیفونه برداشت کړې، لکه څنګه تا جړاګانې برداشت کړي دغه شانتې به ته د هغې غوسې برداشت کړې. خو نن سبا زما او ستا مسلمان رور ته وګوره چې څومره بد اخلاقي وس کې کېږي، مور سره یې هم کوي او پلار سره یې هم کوي. او دا یاد ساتئ، دلته کې تا مور ته سپکه وویله، دلته تا مور ته غوسه وکړله، د مور حقوق دې پوره نه کړه، د پلار حقوق دې پوره نه کړه، خلاصۍ نشته. دلته خو به د مور پلار کمزوري تا ته به څوک څه ونه وایي. معاشره د مسلمانانو نه ده، معاشره د انګریز قانون پکې دی، د هغې د وجې نه به تا ته امام د جومات څه ونه وایي، ملا به تا ته د علاقې څه ونه وایي، د کلي ملک به تا ته څه ونه وایي. خو قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په هغې ورځ به د ذرې ذرې حساب کېږي، په هغې ورځې بیا خلاصون نشته. په هغې ورځې به د همدا مور پلار ولاړې او په تا به ګویي کوي چې داسې داسې را سره کول، بیا به ته څه جواب کړې د الله. هغه واقعه غوندې ده، قرآن سره تعلق داسې نشته، خو دې ځای سره مناسبت دی او نه داسې په روایاتو کې راغلی ده. خو هسې عام طور باندې مشهوره ده چې یو بچی و پلار سره بار ایستی او ځان سره په چکر باندې، نو یو باغ کې یا یو چمن کې ناست نو په ونه باندې کارغه ناستو. دا د وبالوالدین احسانه په طور باندې ما وکړله چې تکلیفونه تا سره ډېر کړي دي، برداشت کړي دي. نو چې هغه کارغه کله ناست دی نو دې ټایم کې د بچي لیدلی دی، نو دې پلار ته وایي چې بابا جانه دا څه شی ناست دي؟ نو هغه ورته یو ځل ووایي چې بچیه دا کارغه دی. دوباره بیا ورته حکم وکړ چې بابا جانه دا څه شی ناست دي؟ هغه ورته وایي چې بچیه دا کارغه دی. ډېر کرت یې د پلار نه تپوس وکړو چې بابا جانه دا څه شی دي، خو پلار ورته نه غوسه نه سپېړه نه قهر نه د هغې ځای نه پاڅول چې مړه چې دې ځای نه بوځو یا د کارغه ولمه چې پاڅېږي چې دا بچي خوله مې بند شي. نه،
که لس ځلې دې تپوس کړی لس ځلې جواب ورکړی، که شل ځلې تپوس کړی شل ځلې جواب ورکړی، که دېرش ځلې تپوس کړی دېرش ځلې جواب ورکړی. بیا وخت تېرېدو یوه ورځ دا پلار بوډا شولو او دا بچی دغه شانتې یو ځای ته ووتل، نو کارغه ناست نو دا پلار خپل بچي ته وایي چې بچیه د مخامخ څه شی ناست دي؟ هغه ورته وایي چې بابا جانه دا کارغه ناست دی. بیا لږ ټایم بعد دی بیا دې پلار ته تپوس وکړو چې بچیه د مخامخ دا تور څه شی ناست دي؟ هغه ورته وایي کارغه ناست دی، کارغه دی. دوه درې ځلې ترې تپوس وکړو نو د ځای ورته په غوسې او په قهر سره وایي چې بابا جانه څه نخرې دي راغستي دي؟ دا تور کارغه دی، که دا ته لس ځله تپوس وکړې که شل ځله تپوس وکړې همدغه تور کارغه دی بدلېږي نه. زما له دې پې مازغه وخوړه او داسې دې وکړو داسې دې وکړو داسې دې وکړو. او د خپل بچي ته وایي چې بچیه داسې نه ده چې زه دا نه پېژنم چې دا کارغه نه دی، او داسې نه ده چې ما ته دا ښکاري نه چې دا کارغه نه دی، بلکې دا جړا چې زه کوم او دا بار بار تپوس چې ما وکړو دا صرف د دې وجې نه ما وکړلو چې بچیه ته یوه ورځ ورکوټه تا ما نه تقریبا ډېر کره تې تپوس وکړو چې دا څه شی دي، ما ته اوف قدرې نه دی کړی، ما به تاله جواب درکولو چې بچیه دا کارغه دی. خو نن چې زه بوډا شوم، نن چې زه بې زوره شوم، نن چې زه کمزوری شوم، نن چې زه بې وسه شوم، نن چې زما د زړه زور ختم شو، زه تا ته محتاج شوم او تا نه ما دوه درې ځلې تپوس وکړو، تا ماله په غوسې کې جواب راکړو او ما ته دې وویلې چې بابا جانه څه بار بار تپوس کې چې دا څه شی دي دا څه شی دی او نه بدلېږي. نو مونږ او تاسو له پکار ده مسلمانانو چې خپل مور پلار سره ډېر په اخلاق او په سړیتوب سره ټایم تیر کړو، ځکه که دا مور پلار سره مونږ نن تپوس تې نشو کولی، نن تې د یو نیم شي رهنمایي نشو غوښتلی یا یو نیم کار ورسره نشو کولی، نه مور پلار یې مونږ سره نشي کولی، نو په دې وجه چې کمزوري دي. خو د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې هغه جابر ذات چې تا ته ودرېږي تا نه تپوس وکړي نو په هغې ورځ به ته ډېر لاجواب یې. نو مونږ او تاسو له پکار ده چې حسن سلوک باندې خپل مور پلار سره ټایم تیر کړو. او رعایت خو مونږ نه ډېر پاتې شولو، خو ټایم پورې دی انشاءالله راتلونکي جمعې به په دې باندې خبره کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.